بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د نحو میر سبق نمبر 15 دی. نن به ان شاء الله موږ د اسم علامات وایو. د دې سبق نه مخکې مصنف رحمه الله موږ ته د مطالعې طریقه وښوده چې چې کله مطالعه کې او د دوو کلمو نه په یو جمله کې د دوو کلمو نه زیاتې کلمې وي نو هغې کې به اول ته اسم وپېژنې، بیا به پکې فعل وپېژنې، بیا به پکې حرف وپېژنې، دا به پکې بیل بیل کې دا هغې نه پس به پکې بیا ته وپېژنې چې یاره دا عامل دی که دا معمول دی، دا معرب دی که دا مبني دی، او دا مسند دی که دا مسند الیه دی، او د دې ټولو کلماتو د یو بل سره تعلق څه دی. نو دغه ټولې دا د مطالعې طریقه ده. نو د مطالعې طریقې دپاره بیا لازمي دی چې یاره زه به دې کې اسم څنګه پیژنم، اسم به زه د څه شیز نه پیژنم، او فعل به زه څنګه پیژنم، حرف به زه څنګه پیژنم، عامل به څنګه پیژنم، معمول به څنګه پیژنم، معرب به څنګه پیژنم، مبني به څنګه پیژنم. نو د هغې دپاره اول مونږه مصنف رحم الله وایي چې د دوو کلمو نه زیاتې کلمې وي په جمله کې که نه، نو هغې کې اول اسم وګوره چې اسم پکې کم کم دی. نو چې اسم مونږ د علاماتو نه وپېژنو، د نښو نه وپېژنو چې یاره په دې اسم کې دا نښې دي، نو د دې نښو نه اسم پېژندلی کېږي. نو هغه نښې بیا په فعل کې هم نه وي او په حرف کې هم نه وي. نو د اسم چې کومې نښې دي، کوم علامات وي، هغه په فعل کې هم نه وي او په حرف کې هم نه وي. بیا چې د فعل کوم علامات وي نو هغه نه په اسم کې وي او نه په حرف کې وي. او بیا د حرف علامات هغه بیا نه د اسم علامات وي او نه د فعل علامات وي. ٹھیک شو؟ نو اول مونږ د اسم علامات وایو، د اسم نښې وایو چې اسم د څه نه پېژنو. نو مصنف رحمه الله نوی فصل شروع کوي، وایي بدان کې علامت اسم آنس که الف و لام در اولش باشد چون الحمد الرجل، یا حرف جر در اولش باشد چون بزید فی المسجد، یا تنوین در آخرش باشد چون زید خالد، یا مسند الیه باشد چون زید قائم یا بکر کاتب، یا مضاف الیه باشد چون غلام زید یا رسول الله، یا مصغر باشد چون قریش رجیل، یا منصوب باشد چون بغدادی پاکستانی، یا تثنیه باشد چون رجلان مسلمان، یا مجموع باشد چون رجال، یا موصوف باشد چون جاء رجل عالم، یا تای متحرکه بدو پیوست چون ضاربة مسلمة. نو اول وی بدان کې د بدان کې معنی ده ته پوه شه چې مصنف رحم الله چې کله وایي چې بدان کې نو مطلب دا دی چې دا ګوره ډېره هم سبق دی، دې ته متوجه شه. ته پوه شه چې علامت اسم، د اسم علامات، د اسم نښې، د اسم نشانیانې آنس په فارسی کې وایي دا دی که معنی ده چې الف و لام در اولش، الف و لام در معنی ده کی، اردو کې وایي میں، او اولینی ته وایي، او اولش چې شین ور سره ملو کې نو د هغې، نو دا ته وایې چې یاره اولش د هغې په اول کې، د هغې په شروع کې، یا کتابش د هغه کتاب، قلمش د هغه قلم، نو دغه شانتې مسجدش د هغه جومات، مدرسش د هغه مدرسه. نو دا شین چې راشي په فارسی کې دا شین معنی هغه. نو در اولش د هغې په شروع کې الف و لام باشد، الف لام وي چې د کمې کلمې په شروع کې دا الف لام لګېدلي، لکه اوس الحمد په شروع کې دا الف او لام دی، نو پوه شه چې دا اسم دی. دا الف لام په فعل کې هم نشي راتلی، د فعل په شروع کې هم نشي راتلی، په حرف کې هم نشي راتلی. الرجل د په شروع کې دا الف او لام دی، نو پوه شه چې یاره دا اسم دی، ځکه دا الف لام د اسم علامت دی، د اسم نښه ده، دا په فعل او په حرف کې نشي راتلی. دغه شانتې ته وګوره القرآن دا الف و لام په شروع کې چې راشي که نه دا د اسم علامت وي. د الف لام صرف د اسم سره خاص دي، دا په فعل او حرف باندې الف لام نه راځي. اوس کتاب دی که نه، کتاب د په شروع کې زه الف لام لګوم، الکتاب، نو دا الف لام چې راغی که نه دا د اسم علامت دی، دا د اسم نښه ده. د فعل او په حرف کې به الف لام نه وي په شروع کې. نو چې د کوم اسم په شروع، د کومې کلمې په شروع کې الف لام وي نو هغه به اسم وي. د کومې کلمې په شروع کې په ابتدا کې چې دغه وي دا الف لام وي نو پوه شه چې دا کلمه چې ده دا اسم دی، دا فعل او حرف نشي کېدی. اوس دویم نمبر علامت سره د اسم، یا حرف جر در اولش باشد، یا حرف جر د هغه په اول کې وي، د هغې کلمې په شروع کې وي. چون بزیدن دا با حرف جر دی، نو ګورئ دا
دا با د زید اسم دی د په شروع کې الف دا با رااله با نو با چې دی دا په فعل او حرف کې نشي راتلی دا صرف د اسم سره خاص دي المسجد دا جماعت ته وایي او دا فی حرف جر د په شروع کې رااله نو پوه شئ چې دا مسجد دی دا کلمه دا مسجد دا کلمه دا اسم دی ځکه چې په شروع کې د حرف جر راغی او حروف جاره 17 دي اولس هغه یو شاعر په خپل شعرونو کې ویلی دی او شعر غالبا داسې دی باو تاو کافو لام باو تاو کافو لام واو منذ مز خلا باو تاو کافو لام واو منذ مذ خلا رب حاشا من عدا دا علا نه دی دا عدا دی عدا دال دی عدا ٹھیک شو رب حاشا من عدا فی عن الى رب حاشا من عدا في عن على حتى إلى في عن على حتى أو إلى نو دا شعر بم تاسو یادوي دا با چې دام حرف جر دی دا به د اسم په شروع کې لګيږي تام حرف جر دی د اسم په شروع کې لګيږي کاف هم حرف جر دی دا د اسم په شروع کې لګي لام حرف جر دی لقوم ګوره دا سه لی دا لام حرف جر دی او د قوم لا زیر ورکي لقوم نو ګوره دام لام جاره دا لام جاره دی او قوم مجرور دی نو دا همیشه دا حروف جاره چې دي دا د اسم په شروع کې لګي او اسم لا زیر ورکي د اسم اخري حرف لا زیر ورکي کسره ورکي ګوره دیتا نو رب باو تاو کاف لام دا بام حرف جر دی تام حرف جر دی کاف لام حرف جر دی لام حرف جر دی واو دا واو حرف جر دی والله دی لفظ الله له زیر ورکو دی واو نو دا واو حرف جر دی منذ دام حرف جر دی مذ دام حرف جر دی خلا حرف جر دی رب حرف جر دی حاشا حرف جر دی من حرف جر دی عدا حرف جر دی فی حرف جر دی عن حرف جر دی علام دی حتام دی او الام دی ٹھیک شو نو دا حروف جاره دي حروف جاره بتا سو یاد کئ دا شعر بیات کئ باو تاو کاف لام واو منذ مذخلا رب حاشا من عدا في عن على حتى الى نو دا حروف جاره ولستی او دا همیشه د اسم په شروع کې لګي او اسم اخري حرف لزیر ورکئ لکه دا المسجد دی یا زویما القرآن نو زه د مخ کې د په شروع کې فی لګوم فل نو دا د قرآن اخري حرف نون دی د لبزیر ورکی فی القرآن ٹھیک شو یا دغه شانت ګورئ والله دا واو حرف جر دی او لفظ الله لبزیر ورکی والله دا اصل کې الله دی خو د دې واو د وجنه بیا دا پیش ختم شو زیر ورکو نو حروف جاره اسم په شروع کې لګيږي او اسم لزیر ورکوي نو دا صرف د اسم علامت ته د فعل او د حرف په شروع کې حروف جاره نشي لګیدي ٹھیک شو نو دا دویم نمبر دا اسم علامت دریم نمبر دی یا تنوین در آخرش باشد یا تنوین دو زبر دو زیر دو پیش ته وای دو زبر دو زیر دو پیش ته تنوین وای نو تنوین در آخرش د هغې په آخر کې باشد معنی د وی نو یا د هغه کلمې په آخر کې تنوین وی لکه زیدون تو ګورئ د زید آخري حرف دال دی په د باندې تنوین دی دو پیش دی خالدون دی د په آخره کې دو پیش دی د قشانته کتابون دی کتابون نو د په آخري حرف باندې تنوین دی دا شان دا کتابن دا دو زبر تم تنوین وای نو دام د آخري حرف باندې رالل یا کتابن نو دین معلومه شو چې د کمی کلمې په آخري حرف باندې تنوین وي دو زبر یا دو زیر یا دو پیش وي نو هغه کلمه چې دا هغه به اسم وي په فعل باندې او په حرف باندې تنوین نشي راتلی
ٹھیک شو سلورم اسم علامت دار یا مسند الیه باشد چې دا کلمه به مسند الیه وي ما تاسو ته ویلي یو مسند وي یو مسند الیه وي مسند څه ته وایي چې یعنی چې کومه خبره وي کنه هغه خبرې ته مسند وای او چې د چا باره کې خبره شوي کنه د چا باره کې خبره شوي نو هغه کس چې دی هغه مسند الیه وي لکه زه د زید باره کې خبره کوم چې زید عالم دی نو دا عالم دی دا خبره ده او د زید باره کې مې وکړه نو دا زید چې دی دا نو دې خبرې ته دا چې کومه خبره مې وکړه عالم دی دته مسند وای او زید مې یاد کو چې زید عالم دی نو زید مسند الیه دی نو دلته وای چې دا کلمه به مسند الیه وي مسند الیه باشد مسند الیه به وي چې زید قائم زید او قائم معنی ولاړ دی نو دا ولاړ څوک دی دا ولاړه خبره ده او دا ما د زید باره کې وکړه د دې نسبت زید ته وشو د دې نسبت زید ته وشو نو اوس دا زید مسند الیه دی زید څه شی دی مسند الیه دی نو دا اسم به همیشه مسند الیه وي او مسند چې دی هغه فعل هم کیدی شي دغه شان بکرن کاتبن بکر چې دی دا لیکلو والا دی منشي دی کاتب دی بکر د یو هلک نوم دی نو دا لیکلو والا دا خبره ده دې ته مسند وایي دې ته څه وایي مسند وایي او چې د چا باره کې مې خبره کړې د بکر نو دا مسند الیه دی نو چې کومه کلمه مسند الیه وي که نه نو پوه شه چې دا د اسم علامت دی فعل مسند الیه نشي کیدی هغه به صرف مسند وي او حرف چې دی که نه هغه یو هم نشي کیدی نه مسند کیدی شي نه مسند الیه کیدی شي خو صرف د اسم دا خاصه ده چې دا مسند هم کیدی شي مسند الیه هم کیدی شي ټیک شوه یا وی دا کلمه چې ده که نه یا مضاف باشد چې دا به یا مضاف وي مضاف چو غلام و زیدین دا غلام وګورئ دا مضاف دی مضاف چا ته وایي چې د چا طرف ته نسبت وشي که نه نو هغه ته هغه چې کوم د چا نسبت شوی وي هغه ته مضاف وایي اوس وګوره دا زه دا خبره کومه چې غلام و زیدین د زید غلام نو دا غلام چې د چا دی که نه نو هغه ته مضاف الیه وایي او چې کوم غلام دی که نه دته مضاف وایي نو دا کومه کلمه چې مضاف وي که نه کومه کلمه چې مضاف وي نو هغه کلمه همیشه اسم وي فعل مضاف نشي کېدی او نه حرف مضاف کېدی شي او رسول الله د الله رسول الله د الله رسول نو دا رسول مضاف دی او دا چې د چا رسول دی که نه د چا چې رسول دی نو هغه ته مضاف الیه وایي نو دا مضاف چې دی که نه مضاف نو دا داسې کلمه ده چې دا صرف اسم کېدی شي ټیک شوه او فعل او حرف دا مضاف نشي کېدی ټیک شوه او دا لفظ الله چې دی دا مضاف الیه دی نو مونږ چې کلم ترجمه کوو د مضاف الیه چې کله مونږ ترجمه کوو نو اول به مونږ د مضاف الیه ترجمه کوو وروسته به د مضاف ترجمه کوو اوس به مونږ داسې نه وایو رسول د الله رسول الله معنی به داسې نه کوو رسول د الله بلکې مونږ به وایو د الله رسول اول به رسول مخکې لیکلی شوي او لفظ الله مضاف الیه وروسته لیکلی شوي خو مونږ به په ترجمه کې اول د مضاف الیه ترجمه کوو وروسته به د مضاف ترجمه کوو ټیک شوه دا ما درته کراس راښکلو اول به مونږ د دې مضاف الیه ترجمه وکړو د الله او بیا وروسته به د مضاف ترجمه وکړو رسول د الله رسول بیت الله نو مونږ به داسې نه وایو کور د الله بیت الله مونږ به داسې نه وایو کور د الله بلکې مونږ به وایو اول به د الله ترجمه وکړو د الله جل جلاله کور ترجمه به مونږ داسې کوو ٹھیک شوه بیت الله کلمت الله د الله کلمه ٹھیک شوه نو چې کوم کلمه مضاف وي که نه نو پوه شه چې دا د اسم علامت دی فعل او حرف دا مضاف نشي راتلی نو دا پنځم علامتو شپږم د اسم علامت دا دی یا مصغر باشد چې یا به مصغر وي مصغر څه ته وایي مصغر یو مکبر وي یو مصغر دی اوس وګوره قلم چې دی که نه قلم دا عام اسم دی که نه دا مکبر دی یعنی عام اسم دی او که زه وایم چې ورکوټې قلم ګوټې که نه نو هغې دپاره به بیا قلیم راځي د فعیل په وزن باندې فعیل قلیم قلم یو قلم که زه وایم ورکوټې قلم نو هغې دپاره به بیا ته په دې سانچه کې به واچې نو د قاف باندې به پیش واچې ټیک شوه او بیا به لام باندې زبر واچې او په دریم ځای کې به دا یا ساکن راواچې او اخري حرف باندې به تنوین واچې نو د قلم نه به قلیم شي لکه داسې ګورئ دا قلم
نو دې قلم ته اوس مونږ وایو مکبر، دا اسم مکبر دی. اوس زه وایم چې یاره ورکوټې قلم، نو هغې دپاره به بیا زه داسې کوم چې دی قاب باندې به پیش واچوم، دلته قاب باندې زبر دی، په ده به زه پیش واچوم. دا د مصغر جوړولو یو طریقه ده. او دا لام چې دی که نه په ده باندې به زه زبر واچوم، مخکې نه هم پې زبر دی، دلته پې ما زبر واچو. اوس په دې دریم ځای کې به زه دلته یا ساکن واچوم، دلته کې به دا یا ساکن شي. او دا میم چې کوم د قلم دا میم دی که نه، دا به اخره کې راولم، په ده به مدقه تنوین راواچوم. نو یو قلم معنی ده عام قلم، او قلیم معنی ده ورکوټې قلم، ورکوټې قلم ګوټې. ټیک شوه؟ یا دغه شان ده ګوره کتاب، کتاب معنی ده کتاب. نو د کتاب ته موږ مکبر وایو. اوس زه د ده نه مصغر جوړول غواړم، د دې تصغیر جوړول غواړم، نو بیا به د دې کتاب نه ته داسې کار وکړې چې د کتاب په اولني حرف باندې به پیش واچې، او بیا به په دې تا باندې زبر واچې، په دویم حرف به زبر واچې، په دریم ځای کې به یا راولې، یا علامت دا د تصغیر علامت دی، او په د اخري باندې به با راولې. نو کتیب معنی ده کتیبون معنی ده ورکوټې کتاب. کتاب ته وایي، عام کتاب ته وایي. که ته وایې چې یاره ورکوټې کتابچه که نه، کتاب ګوټې ورکوټې رساله وړه غونته، نو هغې ته بیا کتیب وایي، کتیب. ټیک شوه؟ دغه شان قریش چې دی که نه، قریش دا د قرشون جمع ده، دا د قرشون تصغیر دی. قرشون یو په سمندر کې یو ډیر غټ مئی وي، دومره غټ مئی وي که نه چې د سمندر هر څومره په ټنونو میان وي که نه، هغه ټول د ده نه یریږي، ځکه دا یې خوري، خو دا څوک هم نشي خوړی. قرشون دا په ټول سمندري میانو باندې غالب وي، غټ وي، غټ، او ټول خوړی شي، په هغه باندې غالب وي. نو هغې ته بیا دغې ته قرشون وایي. نو دا قریش چې دی که نه، د قرشون تصغیر بیا قریش دی. نو په عربو کې یو قریش قبیله وه چې هغه په ټولو څومره د مکې مکرمې چې څومره دغه و د سردارانو په هغې باندې غالب و، سیاسي لحاظ سره هم غالب و، مالی لحاظ سره هم غالب و، او د حاجیانو د خدمت لحاظ سره هم غالب و. د قریشو به د حاجیانو ډېر زیات خدمت کولو، نو دوی ته قریش ځکه وایي چې دا د ډېر عظمت د وجې نه. نو دا مصغر چې دی یا به دا د عظمت د وجې نه وي، او یا به د تحقیر د وجې نه چې د چا څوک ذلیله کوي که نه، د ذلت دپاره هم دا تصغیر جوړیږي. اول خو د عظمت دپاره وي، د ډېر اوچته مرتبه چې چاله ورکوي نو هغې دپاره تصغیر استعمالیږي. دویم چې د چا بېعزتي کول غواړي نو هغې دپاره هم لفظ تصغیر استعمالوه. او بل چې دی د محبت دپاره چې کوم لفظ استعمالیږي نو هغې هم تصغیر جوړیږي. لکه قریش دا د عظمت دپاره استعمال شوی چې دا ډېره لویه سردارانو قبیله وه، لویه قبیله وه، او په عربو کې د دوی د مقابلې قبیله بله نه وه، نو قریش ورته ځکه وایي. اوس یو رجل دی، یو سړی دی، خو هغه ډېر بد اخلاقه دی، یو ډېر بدتمیزه انسان دی، نو ته هغه ته رجل نشي ویلی، رجل سړي ته وایي. نو چې څوک درته وایي لکه رجل پلانې رجل څنګه دی، نو ته ورته وایي یاره هغه رجل نه دی، هغه رجیل دی. رجیل معنا چې یو یو بې غیرته غونته یو سړو کې حساب نه دی، بد اخلاق انسان دی، نو هغه ته بیا رجیل وایي، رجیل. نو دا رجیل د حقارت دپاره استعمال شو. اوس د محبت دپاره استعمال نو هغې بیا دپاره وایي یا بنیه، بنیه یا بنیه. بنیه چې دی که نه، ای زما بچنګوړیه، ای زما خوږ بچیه، نو هغې دپاره بنیه لفظ راځي. دا بنیه په اصل کې دی داسې دی، ها ګورئ، په اولني با باندې زبر دی، ضمه ده، په دویم با باندې زبر دی، نون باندې، په دې نون باندې زبر دی، او په دریم ځای یا تصغیر ده ساکن، او اخره کې بیا یا ده بنی یا. نو دا دوه یاګانې رالی د یو بل سره ادغام وکړو، نو یو یې جوړه کړو مشدد یې کړه، نو بنیه شو. نو قریش دا د حقارت د عظمت دپاره استعمال شو، رجیل دا د حقارت دپاره استعمال شو، او بنیه دا د عظمت دپاره استعمال شو، او د قلت دپاره هم د کموالي دپاره هم استعمالیږي. ښه جي. نو مصغر د فعیل په وزن باندې چې کومه کلمه وي نو هغه به مصغر وي. ټیک شوه؟ مصغر د فعیل په وزن باندې. نو د دې د جوړېدو طریقه سره، د دې جوړېدو طریقه دا چې اولني حرف باندې به ضمه واچې،
په دویم حرف باندې به زبر واچي، په دریم ځای کې به یا ساکن راولي او اخري حرف به چې دغه لفظ څنګه وي هغه شانتې به راولي. لکه زه اوس ګورئ قلم ما تاسو ته قلیم جوړ کړو، په اولني حرف مې ضمه راوسته، دې ته وګورئ په اولني حرف مې ضمه راوسته، په دویم حرف باندې مې زبر راوستو دا دی زبر، په دریم ځای باندې مې یا ساکن د تصغیر والا راوسته نو دا یا ساکن ده، او اخرنی حرف چې څنګه وي هغه به په هغه خپل حالت باندې راولي. نو فعیل په وزن باندې قلیم راغی او کتیب هم دغه شانتې د فعیل په وزن باندې دی. نو چې کم کلمه د کمې کلمې چې تصغیر شوی وي، کومه کلمه چې مصغر وي پوه شه چې دا اسم دی، فعل او حرف مصغر نشي کېدی. نو دا شپږم علامت د اسم. اوس د اسم اووم علامت یا منصوب باشه ده چې دا به منصوب وي، منصوب د به یو طرف ته نسبت شوی وي. لکه زه پاکستان کې اوسېږم نو زه به دې سره یا د نسبت والا یا ولګوم، دا یا علامت ته دا یا مشدد دا علامت وي، دې ته د نسبت والا یا وایي چې یاره د دغه علاقې سره د نسبت دی یا د دې علاقې سره د تعلق دی. لکه زه پاکستاني یم نو زه به ځان سره زه وایم پاکستانیون، پاکستانیون نو د دې یا معنی ده والا، پاکستان والا. که زه وایم یاره ترکی کنه د ترکی والا نو ترکیون د اخره کې دا د یا د نسبت والا ولګه ترکیون، ترکی والا. او که زه د هندوستان یم نو هغې سره به ولګي هندیون، هند هندوستان ته وایي. که ته وایې چې یاره زه هندوستان یعنی هندوستان والا که نه نو هغې دپاره به بیا دا یا ورسره ولګي هندیون. که ته وایې یاره بنگلادیش والا نو هغې سره به بیا یا به هر یو ملک سره یا لګوه یا هرې خاریې سره یا لګوه، بشاوریون، لاهوریون، کراچیون، دغه شانتې سعودیون. ٹھیک شوه. نو چې دا یا د نسبت والا یي د دې معنی ده والا، یعنی هغه ملک والا. نو چې د کم اسم په آخره کې یا نسبتي وي که نه د نسبت والا یا وي نو پوه شه چې دا کلمه اسم دی، دا فعل او حرف نشي کېدی. دا یا نسبتي چې ده که نه دا د فعل او حرف په آخره کې نشي راتلی بلکې دا د اسم خاص سره اسم سره خاص دي. یا تسنیه باشه ده چې دا کلمه به تسنیه وي، تسنیه یعنی دوه رجل یو سړي ته وایي رجلانی، رجلانی دا معنی د دوه سړي. ٹھیک شو. نو د دوو دپاره چې کوم دا رجلانی کم اسم وي، کم په دغه شیپ کې وي، په دغه شکل کې وي نو پوه شه چې یاره دا کلمه چې ده دا تسنیه ده او دا اسم دی ځکه فعل او حرف تسنیه نشي کېدی. مسلمانی، مسلمون یو مسلمان، مسلمانی دو مسلمانان، قلمون قلم یو قلم. ٹھیک شو. د دې آخري میم باندې زبر ولګو او الف او نون ورسره اخره کې ولګو نو قلمانی، قلمانی دو قلمان، قلمانی. کتابون یو کتاب. اوس زه وایم چې یاره د دې نه زه تسنیه جوړه کومه کتابون نو د ده په آخره کې به الف او نون ولګي او په دې آخري حرف به زبر ولګي نو کتابانی. ٹھیک شو. نو دا تسنیه چې دی که نه دا د فعل د اسم علامت دی، دا فعل او حرف تسنیه نشي کېدی. نو که تا بیا په ما باندې یو یعنی ته یو شکایت کې ستا یو اشکال پیدا شو چې یاره دا ضربه چې دی که نه نو د ده تسنیه او جمع هم ضربا راځي، د ده هم تسنیه او جمع جوړېږي که نه. نو پوه شه چې دا دکې چې دا کم اخره کې د الف دی که نه نو دا د فاعل علامت دی، دا د فاعل علامت دی او فاعل همیشه اسم وي. نو دا ګورئ دا ضربه په اصل کې دی ضربه او جمع الف، نو چې دا الف ته لرې کې هماغه ضربه پاتې شو. اوس که ته وایې چې یاره د جمع دا صیغه ده نو ګوره ضربه جمع واو الف نو دا ضربو شو. څنګه شو دا ضربو. نو ته وایې چې یاره دا چې جمع شو نو پوه دا ډول جمع ده نه ځکه دې کې دا واو چې دی که نه دا د فاعل علامت دی، دا واو پکې د فاعل علامت دی. همدور دا دوا درا با هماغه زړه ده نو دا واو ته لرې که واپس به تا سره همدغه د اوله صیغه پاتې شي. نو د دې نه د ضربانه چې دا الف لرې کې نو تاسو به واپس هماغه دوا درا با پاتې کېږي. نو دا دوا درا او با دا فعل دی، که د سره الف ملاویږي نو دا الف فاعل دی او دا فاعل اسم وي، او که د سره واو ملاویږي نو هغه فاعل دی یعنی فاعل دی او فاعل اسم وي. نو امید ده تاسو په دې پوه شوي چې تسنیه باشد چې دا کلمه چې ده دا به تسنیه باشد تسنیه به وي. نو چې تسنیه وي نو پوه شه چې دا اسم دی، فعل او حرف تسنیه نشي کېدی. یا مجموع باشد، مجموع جمع ته وایي جمع، یا مجموع باشد
باشد خو ما تاسو ته مخکې لیکلی دی ځکه دی خوا مې نه دی لیکلي نو ځکه د دې ټولو همدقه یو معنی ده یا مجموع باشد یا به جمع وي چون رجال لکه رجال رجل یو سړي ته وایي رجلان دوو ته وایي رجال ډیرو ته وایي دقه شان کتاب کتابان کتب دا کتب دا جمع ده نو جمع چې دی دام د اسم علامت دی فعل او حرف نشي کېدی دا فعل او حرف جمع نشي کېدی یا موصوف باشد موصوف څه ته وایي موصوف چې د چا صفت مونږ کوو که نه هغه کس ته موصوف وایي لکه زه د یو سړي صفت کومه چې زید عالم زید عالم دی زید نه رجل عالم عالم سړی رجل عالم عالم سړی نو دا رجل عالم معنی ده دا رجل موصوف دی که نه موصوف او دا عالمون هم ورله صفت بیان کو صفت یا دغه شانتي ووایو رجل شجاع رجل شجاع بهادر سړی رجل شجاع بهادر سړی دا شجاع بهادر ته وایي او رجل سړي ته وایي نو د دې سړي صفت مو کو چیرې دا بهادر سړی دی دا بهادر سړی بهادر سړی او یاد وساتئ مونږ به د موصوف صفت ترجمه څنګه کوو څنګه چې د مضاف او مضاف الیه ترجمه کوو دغه شانتې به د موصوف او صفت هم ترجمه کوو اول به د صفت ترجمه کوو وروسته به بیا د موصوف ترجمه کوو چې مونږ کله د رجل شجاع دغه کوو ترجمه کوو نو داسې به نه وایو یاره رجل شجاع سړی بهادر داسې معنی به نه کوو مونږ به وایو بهادر سړی بهادر سړی رجل شجاع بهادر سړی رجل شجاع بهادر سړی بیا داسې وایي رجل عالم عالم سړی رجل عالم عالم سړی دا داسې ووایي ولد صالح ولد صالح نیک سړی ولد صالح نیک هلک نو دا ولد موصوف دی دا ولد موصوف دی او دا صالحون صفت دی نو مونږ به داسې نه وایو چې یاره هلک نیک بلکې مونږ به وایو نیک هلک اول به د موصوف ترجمه کوو او وروسته به د صفت ترجمه کوو ټیک شو دي نو دا موصوف چې دی که نه دا هم د اسم علامت دی فعل موصوف نشي کېدی یا تای متحرک یا تای متحرکه به دو پیونده د پیوندن معنی چې ملو وي ملو وي دې سره به زه معنی ولیکم ملو وي ملاو وي او بدو معنی ده هغې سره هغې کلمې سره هغې سره ټیک شوه دا اصل کې به او نو دا بدو بیا ویلی کېږي بدو معنی ده هغې سره پیوندد معنی ملو وي یا تای متحرکه بدو پیوندد یا هغې کلمې سره تای متحرکه ملو وي تای متحرکه یاد وساتئ یو تای ساکنه وي تای ساکنه یو تای متحرکه وي تای ساکنه دا د فعل علامت دی تای متحرکه دا د اسم علامت دی او دا ګول تا ته وایي ښه د ګول تا ته تای متحرکه وایي او دا ګول تا چې کوم ځای کوم ته په قرآن حدیث عربی کې ویني چې د یو اسم په آخره کې ګول تا ده که نه پوه شه چې دا اسم دی د کمې کلمې په آخره کې چې ګول تا وي که نه دا به همیشه اسم وي نو د ګول تا ته تای متحرکه وایي ګول تا ته تای متحرکه وایي لکه اوس وګوره زه وایم ضاربون وخلو والا یو سړی ٹھیک شو زه یم یاره د دې نه زه مؤنثه جوړوم نو د مؤنث علامت دا دی چې هغې په آخره کې ګول تا ولګوه ضاربتن ضاربتن مسلم یو مسلمان سړي ته وایي نو د ده سره چې کله ته ګول تا ولګې مسلمتن یو مسلمانه ښځه ٹھیک شو دقه شانتې ته ووایې مؤمنون یو مسلمان سړی مؤمنتن 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 نو دا ګول تا ور سره ولګېده د ګول تا ته تای متحرکه وایي او دا تای متحرکه همیشه د اسم په آخره کې لګي او دا د اسم خاصه ده اسم سره خاص دی فعل او حرف باندې ګول تا نشي راتلی دا ګول تا د اسم علامت دی دا د اسم نښه ده دا د اسم خاصه ده فعل او حرف سره ګول تا نشي راتلی نو امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي چې د اسم کوم علامات دي اول یو ځلې خلاصه بیا واورئ وایي مصنف رحم الله فرمایي وایي بدان کې علامت اسم انس چې پوه شه چې د اسم علامت هغه دادی الف و لام در اولش باشد چې د کم کلمې په اول کې الف و لام په شروع کې الف لام وي پوه شه چې دا اسم دی یا حرف جر در اولش باشد یا د کم اسم په اول کې چې حروف جاره نه یو حرف راشي نو پوه شه چې دا اسم دی د کم کلمې په شروع کې چې
حرف جر راشي دا اسم دی نو دا فعل او حرف نشي کېدی یا تنوین در آخرش باشد چې د کمې کلمې په آخره کې تنوین وي دو زبر دو زیر دو پیش نو پوه شه چې دا اسم دی فعل او حرف باندې تنوین نشي راتلی یا مسند الیه باشد چې کومه کلمه مسند الیه وي نو پوه شه چې دا اسم دی فعل او حرف مسند الیه نشي کېدی یا مضاف باشد چې کومه کلمه مضاف وي نو دا به اسم وي دا د اسم خاصه ده اسم علامت دی فعل او حرف مضاف نشي کېدی یا مصغر باشد یا مصغر وي تصغیری شوی وي د کمې کلمې نو ما تاسو ته ویل قرشن قریشن رجلن رجیلن ابن بنیون نو پوه شوه چې دا د مصغر شوی دی تصغیر شوی دی دا مصغر دی او مصغر همیشه اسم وي فعل او حرف نه وي یا منصوب باشد چې یا ورته نسبت شوی وي یا نسبتی په آخره کې وي د یا نسبتی ته منصوب وي ٹھیک شو یا نسبتی ته منصوب وي چې د اخره کې یا وي کنه او مشدد یا وي د کم اسم په اخره کې نو پوه شئ چې دا اسم دی فعل او حرف نشي کېدی یا تثنیه باشد چې یا د کلمات تثنیه وي ځکه تثنیه د اسم خاصه ده اسم علامت دی فعل او حرف تثنیه نشي کېدی یا مجموع باشد یا به جمع وي دا جمع چې د اسم علامت دی فعل او حرف جمع نشي کېدی یا موصوف باشد چې موصوفم دا اسم به وي همیشه فعل او حرف موصوف نشي کېدی صفت کېدی شي فعل پورا جمله دا راغونډ شي نو دا صفت کېدی شي خو موصوف نشي کېدی یا تای متحرکه بدو پیوند ده یا د په اخره کې د دغه کلمې په اخره کې تای متحرکه تای متحرکه ګول تا ملوي دغه کلمې سره نو پوه شئ چې دا اسم دی نو د اسم په اخره کې ګول تا وي دا حرف او د فعل په اخره کې ګول تا نشي راتلی نو ګول تا دا د اسم علامت دی نو دا علامات په امید د تاسو په دې باندې پوه شوي سکرین شاټ یې واخلئ اذان سره ولیکئ او بیا یو ځل نیم بیا واورئ نو انشاءالله دا به تاسو ته ډېر ښه یاد شي راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام